بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف. منصرف آن است که هیچ سبب از اسباب مناصر درون باشد. من ویلو چې خاتمه کې درې فصلونه دي. اول فصل کې بیان د توابع ده او دویم فصل کې بیان د منصرف او غیر منصرف ده او دریم کې د حروف غیر عامله. دا اوس دویم فصل دی کې راته د منصرف غیر منصرف بیان کوي. منصرف تعریف څه دی، غیر منصرف څه تعریف دی او اسباب منعصر څه دي، صرف دای بیان کړی دي. نو منصرف هغه اسم ته ویل کېږي چې دوه اسباب یا یو چې قائم مقام د دوه وي، د نحو اسبابونه دا پکې نه وي. دو اسباب د نحو اسبابونه پکې نه وي، یا یو چې قائم مقام د دوه وي دا پکې نه وي. او مقابله کې غیر منصرف چې د نحو اسبابونه پکې دوه موجود وي، یا یو چې قائم مقام د دوه وي دا پکې موجود وي. صاحب د کافی وی ما فيه علتان من غیر منصرف تعریف کی ما فيه علتان من 9 او واحدة منها يقوم مقامهما. هغه اسم مورب ته ویل کیږي چې دوه علتونه پکې وي د نحو، یا یو چې قائم مقام د دوه وي. تاسو ورسېدلئ او دوه فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف. منصرف آن است که هیچ سبب از اسباب منعصر درو نباشد، چې یو سبب هم د اسباب منعصر ونه بده کې نه وي. و غیر منصرف آن است، غیر منصرف هغه دی که دو سبب چې دوه سببونه از اسباب منعصر د اسباب منعصر نه درو باشد بده کې وي. دا خو د منصرف غیر منصرف تعریف شو. وسرته دا اسباب منعصر اجمالی بیان کوي او به مثالونو کې پټ کړی دي، وسم دا د بیان کړی دي. و اسباب منعصر نقص عدل وصف، اسباب منعصر نه دي عدل و وصف و تانیث و معرفه و وجمع و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف نون مزیدتان. راځي مختصر تعریف به وکړو. اول ذهن کې دا کېنوي چې د غیر منصرف حکم دا دی چې الله کثرت ولا تنوین، په دې معنی به کثره ناراضي، په دې به تنوین ناراضي، ځکه د فعل سره مشابهت وي. نو د اسم کومې خاصي دي ټکټ شولې چې هغه کثره ده او تنوین غټه خاصي. البته کله د ضرورت د وجنه او کله د مناسبت د وجنه بده معنی کسره او تنوین راتللی شي. ضرورت شعری وي او کله څه مناسبت د وجنه لکه صلا سلام اغلا علن نبی به کسره یا تنوین راتللی شي. بل ذهن کې دا واچوي. صاحب د کافی په اخر د غیر منصرف کې وایي وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر. ټول باب د غیر منصرف چې دی کاریب لام پر راشي کنه او یا غیر منصرف مضاف واقع شي، نو په دې صورت کې به کسرم راتلی شي، تنوین هم پر راتلی شي. الف لام پر راشي غیر منصرف باندې او یا مضاف واقع شي، نو دې کې اصل کې د اسم خاصی غټ خاصی پیدا شولې، الف لام او اضافت. نو د اسمیت معنی به کې غالب شوله، نو فعل سره مشابهت واپس کټ شو او اصل به اسم کې منصرف توب دی. نو بس کسره او تنوین دواړه به پې راځي. برحال مخکې راځي. اول نمبر عدل دی. زه مختصر تعریف کوم او به کم شرط ول ذکر وی داغه بیان وکاو. نو عدل خپل تقریبا 15 معنی معنی استعماليږي. یو معنی تغیر دی، دلته هغه معنی مراد ده.
او په اصطلاح کې ویل کېږي خروجه عن صيغته الاصليه تحقيقا او تقديرا خروجه عن صيغته الاصليه تحقيقا او تقديرا معنی پښتو کې دا ده وتل د اسم دی خروجه وتل د اسم دی عن صيغته الاصليه د خپل هيئت اصلنا اول جزء وتل د اسم دی دویم جزء د خپل هيئت اصلنا وتل دی بدا وتل کله تحقیقا وی یعنی په اصلي دلیل موجود وی چې چانه راوته دی او تقدیرا او کله دا وتل تقدیرا وی په اصل معنی دلیل نه موجود سره د دین چې استعمال وی غیر منصرف په اصل دلیل موجود وی تحقیقا سره د دین چې غیر منصرف استعمال وی او په اصل دلیل نه موجود تقدیرا سره د دین چې غیر منصرف استعمال وی باقی بکی قیدونه دي داسې وي پرې دی هغه برحال د عدل دو قسمه دي تعریف کې معلوم شو تحقیقی دی یہ تعریف دا دی چې د دې کوم اصلي صيغه د پاغید دلیل موجود وي سره د دې نه چې دا غیر منصرف استعمال لنو غیر منصرف استعمال لې ویدام دلیل دی ور سره اصل زوګ دی پاغیم دلیل موجود وي دې مثال لکه ثلاثه او مثلثه معنی کې تکرار دی معلومیږي چې د ثلاثتن راوته دي او تقدیرا تعریف بچوي چې دومره خبره چې غیر منصرف استعمال دي دین علاوه په اصلي دلیل نه موجود تاسو پوه شئ لکه عمرو عامرون راوته دي دغه شان باب د قطامه وغيرها دویم نمبر چې دی وصف دی تعریف د وصف لغت کی تعریف تویلې کیږي خلک کوئی وصف ولا بیان کو اصطلاح کی ویلې کیږي کون الاسم دالا على ذات مبهمه موقوده مع بعض صفاتها دلالت کون الاسم دالا على ذات مبهمه کدل اسم دی چې دلالت کوي په ذات مبهمه معنی ان تور خلک هم دلالت تعریف کوي هغه اسم ته ویلې کیږي چې په ذات مبهمه معنی دلالت کوي ولټه کې ور سره زید کوي ماخوذه مع بعض صفاتها بعضی صفات پکې ور سره رخصتي دا هو شرط د وصف سره شرط د وصف دا دی چې دا په اصل وضع کې وصف وي نو کچري به پکې غلبه د اسمیت راغلي و د عالمیت وغیرہ او وصفیت باندې کټکړی و نو سبا کنه کې خو چې په اصل وضع کې وصف وي تاسو پوه شولې به دریم نمبر دی تانیث په لغت کې کون الاسم مؤنثا یو اسم مؤنث جوړېدل او اصطلاحي تعریف هغه اسم معرب ته ویل کېږي چې پاغي کې تای تانیث علامه د تانیث راغلي وي علامه د تانیث به تانیث استبدره کله بالی به مقصوری کله بالی به ممدودی کله بتای مذکوری کله بتای مقدر ویل مکنه نو چې کله پتای مذکوره باندې دې لپاره به عالمیت شرط ده یعنی تانیث به علم معتبر وی علم د سبب ځان له جوړیږي چې علامت خور سره کلمات ور سره او دو سبب بشي تانیث او علمیت او کلمیت ور سره نو یو بم نه ته چې تانیث ته کنه نه تانیث ځان لمل دې چالمیت وی کنه چالمیت ای ال بد ځان لم سبب وی بل تانیث معنوي چې ته مونږ وایو چې اتم لفظ کې نه وی ذکر دا غي لپاره یو شرط عالمیت دی توجه جی خو صرف په عالمیت باندې هغه غیر منصرف ویل واجب نه جوړيږي به د وجوب د پاره پدری شرطونه کې یو شرط موجود دی یا بزید علی الثلاثه ثلاثه معنی درې حروف معنی بزید وي او که زید علی الثلاثه نه وي نو بکار دا چې متحرک الاوسط وي منز ولا حرف متحرک وي کدری حروف نو کم از کم چې منز ولا متحرک وي او کداغم نه منز ولا ساکینی
به کم از کم چې عجمی خو وي کنه عجمی لفظ وي عجمی را روان دی صاحب د کافی وی وشرط تحتم تاثیره او شرط د وجوب تاثیر د بار ازیادت علی الثلاثه او تحرک الاوسط او العجمه وس هندن دا منصرف دی سره دینه تانیث معنوي دی علمیت هم دی منصرف غیر منصرف دواړه ویل شي غیر منصرف نه دی واجب وجد د نه زید الثلاثه دی نه متحرک الاوسط دی او نه عجمی دی او باقی زینب زید الثلاثه دی سقروا متحرک الاوسط دی ما هو وجمد جور وجمد دا غیر منصرف دی خجی اور بس معرفه ویل کیږي ما وضع لشیء معین چې د شی معین د بار وضع شوی وي لکه زیدون تاسو به شولې معرفي خلک او اقسام دي کوم یو مراد دي نو شرطها ان تكون عالميه شرط ولدا دي چې هم عالمیت به صرف عالمیت مقصود مراد ده به اور بسید عجمه پنځم نمبر شو کنه عدل وصف تانیث معرفه عجمه لکنت لغت کې ویل کیږي او استعلی تعریف ما وضعه غیر العربي ما وضعه غیر العربي اغه لفظ چې غیر عرب وضع کړی به دې د بار شرط دي دو شرط دي دوا یو شرط خامخابي اختیاری نه دي هغه عالمیت دي چې د په عجمه کې عجمو کې عالم وي او دویم شرط ولدا دي چې یا به متحرک والوسط وي او یا به زائد علی الثلاثه وي یا به متحرک والوسط وي او یا عالمیت به وي ورسره یا خو زائد علی الثلاثه وي او یا به متحرک والوسط وي نو که صرف عالمیت تو کار پنه کیږي چې ورسره دي دوړو کې بل نه راغله نوح ته وګوره منصرف دي سره د دین عالمیت دي خو نه زائد علی الثلاثه دي او نه متحرک والوسط دي شطرو او ابراهیم وس دا عالمیت هم بکی دی اور سره متحرک والوسط دی او ابراهیم عالمیت بکی دی خزاید علی الثلاثه دی وما درست روایت کی فائدې بیانو چې د کوم پیغمبرانو نمونه غیر منصرف دي به جمع ده جمع په لغت کې ویل کېږي زمتا او استعلی تعریف د کافی په اخر کې راځي ما دل على احاد مقصوده بألفاظ مفردة بتغير ما دل على الفاظ على احاد مقصوده اغلب استویل کیږي چې په مقصودی افراد دلالت کی المسلمون پډیرو افراد دلالت کی مسلمون دلالت کوي په احادی مقصوده باندې بالفاظ مفرده دق مفرد الفاظ نه جوړي مسلمون د مسلمون نه جوړل رجال د رجل نه جوړل خو بتغیر ما لک تغییر پکې شوی غدل د شوی دی او نونو سره جمع شوی دی یا بلکې رجال کې شوی خجی خو شرط جمع لپاره هغه صيغه د منتهی الجموع کېدل دي چې صيغه به د منتهی الجموع وي منتهی الجموع صيغه چاته ویل کېږي هغه جمع ته ویل کېږي چې په جمع مکسر سره دوباره نه جمع کېږي په جمع مکسر سره دوباره نه جمع کېږي به دې درې اوزان دي د الف نه بس به دوه حروف دي د الف نه بس به درې حروف لکه مصابيح درې حروف دي او یا به دوه حروف به دې دوه قسم دي دواړه به متحرک وي لکه مساجدو یا به مشدد وي او یو به مطلب یو به بل کې مدغم شوی نو دوابو متدا ویل شي چې الف نه بس یو حرف مشدد یا دوه حروف او یا درې قسم شو او دې لپاره شرط دام دي چې بغیر ها وي یعنی هغه تابه نه قبلې چې د وقت په وخت کې په ها معنی بدليږي ها لکه فرازنا خجی
څو شو شپږ شو وم نمبر ترکیب دی ترکیب په لغت کې او ذکرېدلو ته ویل کېږي مخکې ویلو منع عرب کې او اصطلاح کې هغه لفظ ته ویل کېږي چې د دوو کلمو نه جوړ وي او منځ کې اضافت یا اسناد نه وي او دویم حرف متضمن حرف لم نه وي دویم حرف متضمن حرف دویم لفظ متضمن حرف لره نه وي به ووري دا لفظ ته ویل کېږي یو هغه مرکب ته ویل کېږي د سیوای یو جز چې د دوو کلمو نه جوړ وي دو جزء او دویمه کلمه چې دا متضمن حرف لره نه وي درې جزء او د دواړو په منځ کې اسناد نه وي مسند مسند الیه نه وي او نسبت اضافت هم نه وي مضاف مضاف الیه نه وي لکه بعلبک شرط ولدا د عالمیت صرف ترکیب نه دی کافي عالمیت وي او ور سره د وجودي شرط دی ادمی شرط دی چې اضافي ترکیب بنوي مضاف خو من ویلی غیر منصرف و منصرف جوړي او اسنادی ترکیب بنوي په حکم د نکره کې بهرحال اتم نمبر الف نون مزیدتان نو الف و نون خپل معنی الف و نون دنو او الف نون هغه اسم چې په اخر کې الف و نون راغلي دا هغه یادای کا نو به دا یو د اسم په اخر کې راغلي معنی چې بذات دلالت کوي اسم نه مراد چې بذات دلالت کوي او یا به د وصف په اخر کې راغلي چې په وصف صفت باندې دلالت کوي یا به د اسم په اخر کې راغلي یا به د صفت په اخر کې کړه اسم په اخر کې الف او نون راغلي مزیتان شرط والعالمیت ده لکه عمران اگر صفت په اخر کې راغلي نو به دو قسم شرطونه علما بیانې علما په اختلاف دي څوک کوئی چې مؤنث به د فعلانتون په وزن نوي انتفاع فعلانتن او څوک کوئی چې مؤنث به صرف دانا چې د فعلانتن په وزن نوي نه بم وي ور سره د فعلا په وزن بم فعلا په وزن بم وي وړه کار په کار دي نه رسېږي نو څوک کوئی صرف دا کافی دی چې مؤنث په وزن ده فعلانتن نوي کف انتفاع فعلانتن څوک کوئی چې نه دانه د کافی بلکې هغه وی وجود فعلا مؤنث به وي لکه اوس دی وجنه صاحب د کافی وی ومن ثم اختلف في رحمن کې اختلاف دی چې غیر منصرف دی که منصرف دی څوک چې وی مؤنث د فعلانتن په وزن نه وي د دې مؤنث نشته بس غیر منصرف شو څوک وی چې مؤنث به د فعلا په وزن وي د دې خو نشته دی هغه وی منصرف دی بهرحال صاحب د کافی کې عجیب عبارتونه راوړي دي ډېر کمال کتاب دی یادېږي ښه یقین وکړئ ما تاسو ته ویلي ما څه به ډکس پروت دي زه نه لرې کوم او د هغې نتیجه دا ده بس خالي پې تېرېږم او ذهن ته مې هر څه راځي دا عبارت یې دلته عجیبه عبارت راوړی دی ومن ثم اختلف في رحمن دون سکران و ندمان رحمان کې اختلاف رالی دون سکران کې نشته کړه ډاري کې ښودلی سکرانه غیر منصرف دی دون وندمانین دی کې نشته دی یو کې بغیر انصراف کې نشته دی بلکې په منصرف توب کې نشته دی بهرحال څو شو اته شو کنه یو پاتې شو کنه تو شو وزن فعل تعریف هو كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل کېدل د اسم دی چې شمارل کیږي د اوزان د فعل نه کېدل د اسم دی په داسې وزن باندې چې دغه وزن د فعل د اوزانو نه شمارل کیږي یاره آسان الفاظ معنی اسم په وزن د فعل معنی راتلل پوه شولې به ولا شرط دا شرط چې دغه وزن به فعل پورې خاص وي لکه شمر او ضرب یو او که چېرې داسې وزن وي چې فعل پورې نه خاص نو به په اول کې د فعل په شان زیادت راغلی یعنی اتین حروف نه کې حرف راغلی وي او تابم نه قبلې کوم چې به معنی بدلیږي تای مدوره اخره کې به تام نه قبلې یا به
وزن فعل اسم با په داسې وزن راغلی چې فعل پورې خاص دی لکه شمر او ضرب او که داسې وزن نه چې فعل پورې خاص دی بلکې وزن اسم کې مرضی فعل کې مرضی نبی بکار د چاول کې د حروف اتینونه یو حرف راغلی یو او غیره کې تا نه قبلې کوم چې بها بدلیږي تاسو پوه شئ برحال غیر منصرف په اسبابو کې که سوچ وکړي بعضو کې عالمیت شرط د نفس سبب د پاره تقریبا څلورنیم جوړیږي دوه خدا سي دي چې هغې کې یو قایم مقام د دوو دی یو جمع منتهی الجمود او یو الف مقصور الف ممدوده دی نو نیم تانیس ته داسې وایي نیم تانیس نو عالمیت ته لرې که څو به پاتې شي د نحو نه اته پاتو کې دغه یو نیم چې دي که نه دې کې د سر عالمیت راتللی دی یو قایم مقام د دوو دی نو څو پاتې شو شپږ نیمو کې وصف سره عالمیت نشي راتلی بالکل وای نه شولې وصف په ذات مبهمه دلالت کوي عالمیت په ذات معینه څو پاتې شو پنځه نیمو کې تقریبا درې نیمو کې عالمیت شرط دی که عالمیت دی لري که هغه یوم باقي نه پاتې کېږي نه رسوي پې لکه اوس نیم تانیس دی تانیسي لفظي او تانیسي معنوي او دغه شان عجمه ده او دغه شان دا ترکیب تاسو پوهیږئ بهرحال نتیجې دا رئیسرې د عالمیت ته لري کې عالمیت ته لري کې نو منصرف جوړیږي ځینې کې به یو سبب پاتې شي چا کې چې عالمیت نه و شرط او ځینې به بلا سبب پاتې شي ځکه عالمیت پکې شرط و دغه د استان د سبب جوړېدلو دپاره تاسو پوه شولې اوس څه فواید واورئ ښه بیا به مخکې عبارت ووایو د انبیاو علیهم السلام نمونه چې دي په دې کې اووه نمونه داسې چې منصرف دي اووه هغې کې یو محمد هود صالح شعیب علیهم السلام دا څلور نمونه چې دي که نه دا عربي دي عربي خو بیا منصرف دي او شیث نوح او لود دا عجمی دی او منصرف دی ما څه ویل مخکې دغه څلور منصرف دي عربي دي او د بقیه درې منصرف دی او عجمی دی خو بهرحال دا اووه واړه چې دي منصرف دي دې نه علاوه چې څومره د انبیاو نومونه دي ټول غیر منصرف دي او عزیر چې دی که چېرې دا عربي شي منصرف دی او که عجمي شي نو به غیر منصرف دی پوه شولې بهرحال دغه اووه نومونه دي انبیاو دا منصرف دي د دې نه علاوه چې څومره د انبیاو نومونه دي هغه د عجمیتوب په وجه او عالمتوب په وجه غیر منصرف دي یوه فایده د فرشتو څلور نومونه د عربي نومونه دي یو منکر یو نکیر یو مالک او یو رضوان په دې کې رضوان چې دی د عالمیت او د الف نون مزیتان په وجه باندې منصرف دی او باقي درې واړه چې دي منکر او نکیر او مالک دا منصرف دي بهرحال دا څلور نومونه عربي دي باقي د فرشتو نومونه ټول عجمي دي او غیر منصرف دي ځکه عالمیت هم دی او عجمه هم ده زده شو بل ابلیس چې دی بعض علماء په نسبت باندې دا لفظ عجمي دی غیر منصرف دی او بعض وایي نه عربي دی عربي ته جوړ شوی دی خو بهرحال غیر منصرف دی درې فایدې څلورمه فایده د میاشتو کوم نومونه دي 12 میاشتې په دې کې د شپږو میاشتو نومونه غیر منصرف دي جماد الاولى جماد الاخرى رمضان شعبان سفر رجب په دې کې جماد الاولى او جماد الاخرى چې دي کې خالف مقصوره دی یو قائم مقام د دوه دی او رمضان او شعبان کې عالمیت الف نون مزیدتان دی او سفر او رجب کې عالمیت او عدل دی باقی نور نمونه منصرف دي به قبایل او موازی او څلور قسم دي
دا خبر باندې روک دي شي پوه شوي کنه په تاسو دې عبارت ته کېده واسباب ما ویل تعریف یې کوي هغه وکړلو تقسیم دا منصرف تعریف هم شو د غیر منصرف تعریف هم شو ور سره اجمالی بیان یې وکړلو اوس اخر کې مثالونو سره بیان یې ګوري چنانچه در عمرو عدل است عالم یو بکی عدل دے بل بکی عالم نومم دے و در ثلاثو و مسلسو کی صفت دے صفت اور سر عدل دے و طلحتو کی تانیس تھا اور سر عالم دے او در زینبو کی تانیس معنوی دے اور سر عالم دے خزید علیہ السلام دے بس غیر منصرف و در حبلہ کی تانیس دے پالف مقصورہ سرا او بحمرہ کی تانیس دے فالب ممدودہ سرا و این مؤنث بجای دو سبب او دلته مؤنث بزید دو اسباب دي دا مؤنث و در ابراهیم کی اجمد او علم دے و در مساجد او مصابیح جمع منتهی الجمود بجای دو سبب اسباب بزید دو اسباب دے و در بالبک کی ترکیب دے او علم دے و در احمدو کی وزن فعل دے او علم دے و در سکرانو کی الف نون زیدتان دے و وصف دے بکی و در عثمانو کی الف نون زیدتان دی او علم دے و تحقیق غیر منصرف از کتب دیگر معلوم شود تاسو پوه شولې راځي یو لفظ تی اجرا کو دی بن کو اندا زینبور والا لفظ دے ما يتلفظ به الانسان مستعمل استعمالی کی بے مفرد و مرکب کی مفرد دے تنہا کا دلالت کنت بر ایک معنی بے در اقساموں کی اسم فعل حرب کی اسم دے مثلا جاء زینبو جاء کا جاءت دوڑا سیدی کا معنی ویلیو کنا جاءت بورشتا اخو غیر حقیقی کو جاءت زینبو ٹھیک دے نو جاءت زینبو کی زینبو اسم دے علامه د اسم بکی سره مسند الیه واقع شوی ده اما ویلیو منصرف غیر منصرف چې دي کنه دا ټول اسباب علامات د اسم دي که ذهن کې وي تعریف کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترنه باحد الازمنه غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه به معرب مبني کې معرب د اسم متمکن د ترکیب کې واقع شوی دی غیر متمکن پر دی معرفہ ہونا کرے کہ معرفہ دا شیء معین معنی دلالت کی وہ اقساموں کی علم دے مذکر مؤنث کی مؤنث دے علامت تانیث پہ کی اغا لفظاً نہ ذکر کا خدا زید لفظ په حکم دا تانیث کی دے دا زید لفظ دریونه چ زید دے زینا بو او به جمع مباحث کې نشته او اشپاړو اقساموں کی ذی اعراب بالحرکت دے اعراب بالحرکت کی دویم قسم دے دریم قسم دے حالت رفی ضمه سرا نسبی او جری دواړه په فتحه سرا غیر منصرف دے بے حروف عامله افعال عامله اسماء عامله یو کوم نشته بهرحال غیر منصرف نه دے غیر منصرف کی پکې دوا اسباب موجود دي یو تانیث دے معنوی او بل علمیت دے او تانیث معنوی کی تعلیمت نه علاوه دو شرطونو کې او شرط پکار دی چې زائد علی الثلاثه به یا متحرک الاوسط یو دا زائد علی الثلاثه دی تاسو پوه شولې خجی الفصل الثاني في بيان المنصرف وغير المنصرف قد عرفت تبجندل في ذكر انواع اعراب المنصرف وغير المنصرف تفصيل لهما امنګه کله چې اعراب بیان کړو کې خیلم وی شپږ اقسام هغه کې دریم نمبر اعراب چې د غیر منصرف وکنه وای ته به جندلې انواع د اعراب د منصرف او د غیر منصرف په انواع د اعراب او د منصرف او غیر منصرف کې لري او تفصیل ونذكر ها هنا تعريفهما وامثلتهما تعریف بیانو مثالونه بیانو منصرف تعریف هو اسم يخلو من الاسباب المانعه من الصرف هغه اسم ته ویل کېږي چې خالی وي هغه اسبابونه کوم چې منع د صرف راولي غیر منصرف اسبابونه لکه زید و عمر وغير المنصرف هو اسم يكون فيه سببان
هغه سم ته ویل کېږي چې دوه سبب به وي من الاسباب المانعه من الصرف دا اسبابونه چې کوم د منع صرف دي او سبب واحد یو بکی وي يقوم مقامه ما چې قائم مقام د دواړو وي والاسباب المانعه من الصرف 9 اسباب منع صرف سودي نهى العدل والوصف والتانيث والمعرفه والعجمه وجمع منتهي الجموع والتركيب ووزن الفعل والالف والنون زائدتان وسم مثالون واورا ففي عمر عدل وعالميه عدل ولم يد وفي ثلاثه ومثلثه صفه وعدل ذيك صفت وعدل دي وفي طلحه تانيث وعالميه تانيث ولم يد وفي زينب تانيث معنوي وعالميه تانيث معنوي ولم يد وفي حبلى تانيث بالالف المقصوره دي وفي حمراء کې تانیث ته بالالف الممدوده او دا دواړه یو قائم مقام د دوو دي وفي هاتين المؤنثين په دې دواړو مؤنثینو کې السبب الواحد وسبب واحد چې دی يقوم مقام السببين دي وفي ابراهيم کې عجمه عالميه وفي مساجد ومصابيح کې جمع منتهي الجمود وهو سبب واحد دلتم یو سبب چې دی واذا سبب واحد دي يقوم مقام السببين ودريږي بزيد دو اسباب وفي بعد بكه کی ترکیب عالمیه ترکیب عالمیت وفي احمد کی وزن فعل او عالمیت وفي سكران کی الف ونون كلاهما زائدتان الف ونون زائدتان بکیدی ووصف وصف ده وفي عثمان کی الف نون زائدتان دي ورسره عالمیت وتحقيق غير المنصرف يعرف من كتب مبسوطه او دو کتابونو کې دي